بدې سټریټ لایټس باندې 1 کروڑ 28 लाख روپے راغلی. یو میاشت تاسو دغه لایټس وچلول، بیا د هغې تقریبا 400 نه بل راغلی، تاسو هغه پی کړی دی خو مزید در سره بل نو ام پی کولی نه شو، نو لایټس آف دي. دا خبره داسې ده. تاسو د خبرې مقصد دا دی چې پروینشل اسمبلی به په لوکل ګورنمنټ ایکټ 2013 کې په دې سیکشن کې ترمیم کوي. هغه به دا خبره کوي چې تاسو کار پارکینګ ستاسو جوریزډکشن نه را ختم کوي. نو زما خیال چې دا خبره ډېر به لینتي او یو کمبرسم پروسس وي. تاسو هفته ټایم ورکړی دی، نو دا به څنګه کیږي؟ ویلی کیږي دا چې په ټیمه کې گھوسٹ ملازمین دي. بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگرخان ما د تنگی سټریټ لایټس په مین روډ باندې لایټس د پولز لګېدلي دي، په هغې کې لایټس هم شته خو آن کیږي نه. ما په دغه یو پروګرام کړی، په هغې کې خلکو دا وویل چې یاره د ټیمې سره پیسې نشته چې د دې بل پی کړي، د دغې د وجې نه دا لګي نه. د هغې نه علاوه ټیمې د تنګي په هسپتال کې کار پارکینګ جوړ کو، خو په هغې باندې بیا د څه خلکو له طرفه ردې عمل رالی چې دا کار پارکینګ دی ختم کړی شي. په دغې باندې به خبره کوو چې ولې ختم کړی شي، او بیا که دا کار پارکینګ د قانون مطابق جوړ شوی وي نو آیا ټیمې به اوس په دباو کې راځي او د قانون خلاف ورزي به کوي؟ دا هم یو سوال دی. د هغې نه علاوه گھوسٹ ملازمین دي، په دغې به هم خبره، او بیا په ټیمې کې که چېرته کې دا خلک وي نو دا ولې دي. ما سره دا وخت د تنګي ټیمو عبداللہ صاحب موجود دی. عبداللہ صاحب تاسو د وخت ډېره زیاته مننه کوم. د ټولو نه اول خو راته دا ووایئ چې په دې سټریټ لایټس باندې 1 کروڑ 28 लाख روپے راغلی. یو میاشت تاسو دغه لایټس وچلول، بیا د هغې تقریبا 400 نه بل راغلی، تاسو هغه پی کړی دی خو مزید در سره بل نو ام پی کولی نه شو، نو لایټس آف دي. دا خبره داسې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو اول زه ډېره شکریه ادا کوم تاسو رالی زمونږ دلته دا پروګرام تاسو کوئ. څنګه چې تاسو ووایئ د سټریټ لایټس باره کې، نو دا سټریټ لایټ بالکل د 400 د بیوټیفیکیشن سکیم انډر دا موږ ته دلته تنګي کې جوړ شوی دی. خو چې کله دا سکیم جوړېده د هغې په PC1 کې د دې د کنسټرکشن کوسټ او خو د دې د مینټیننس یا د دې د بل دپاره څه فنډ نو الوکیټ شوی. نورو ځایونو کې اکثر داسې وي چې کله PC1 جوړ شي نو د هغې د کنسټرکشن دپاره خپل یو فنډ وي، او بیا د هغې د بلز او د هغې دپاره خپل هغې فنډز کیدي. چې کله دا جوړ شو هغه ټیم کې عموما الریډي تاسو ته پته ده چې په تنګي تحصیل کې د واټر سپلای موږ سره یو سکیم دی، هغه د 1980s نه ډېر یو زوړ لغه را روان دی. هغې کې ډېر مسلې هم دي، پایپس وغیره هغه چې کوم دي نو هغه ډېر زاړه دي، خو د هغې د رینوویشن دپاره ډېر غټ فنډ پکار دی. هغه چونکې د موږ سره نشته، موږ بار صوبایي حکومت ته هغې کې لیږلي هم دي، خو څه پورې په هغې کې څه فنډ داسې نه راغلی. نو د هغې په وجه باندې تاسو هم د تنګي شهري چې کوم زموږ په واټر سپلای باندې څومره دلته هغه راځي خرچه، هغه د بجلی د بلونو او د ریټس د زیاتوالي په وجه باندې هغه د هغې نه چې څونه انکم راځي هغه ډېر کم دی او ایکسپینډیچر ډېر زیات دی. که تاسو ته زه ایګزیکټ فیګرز ووایم نو موږ باندې هره میاشت کم از کم 15-16 लाख روپۍ د ټیوبلز بل راځي، او چې څونه ریکوري ده موږ خو کوشش کوو چې څونه ریکوري د موږ دې نه وکړو، خو هغه موږ ته نه پوره کېږي. کم از کم موږ ته زیات نه زیات 1 लाख 1,20,000 1,30,000 روپۍ د میاشتې د ریکوري کېږي. نو دا ډېر هیوج ډفرنس دی. بار موږ په دې کې د هغه مو کړو چې ریکوري موږ انهانس کړو، په دې کې عوامو ته موږ اپیل وکړو، دې کې د ریټس هم موږ د 200 روپۍ نه 300 روپۍ کې خو زیات که موږ کوو نو هغه عوام هم دلته غربت دی، تاسو ته پته ده ډېر موږ نشو کولی. نو دا په ټي ایم ای تنګي باندې یو هیوج برډن دی. الریډي یو ټي ایم ای زموږ کمزورې ده. دې نه د دې په وجه باندې چې کله بیا زموږ د سټریټ لایټس هم شروع شو نو هغه هم دې سره ایډ اون شو. اوس موږ باندې الریډي د پیسکو بقایجات را روانو، هغه یو هیوج اماونټ ته رسېدلي. بیا چې کله سټریټ لایټس هم شروع شو بیا پیسکو والا دا هغه موږ سره وکړه چې تاسو ته موږ دا ټول کنیکشنز ختمو. نو بیا موږ یو میچوال ډیسیژن انټرنلی واخیسته چې آیا واټر سپلای بند کړو که سټریټ لایټ بند کړو. واټر سپلای چونکې دلته د اوبو نه علاوه لکه د بغیر چا سره داسې د ژوند یو بیسک فیسیلیټي ده، د هغې نه بغیر نه چلېږي. نو موږ دا بیا یو هارډ ډیسیژن واخیسته چې موږ به سټریټ لایټس بند کړو، چې څو پورې موږ ته دا فنډ چې څونه ایریرز دي دا موږ پی کړي ني. وابډې والا ته موږ درخواستونه هم ورکړل، خو هغې چونکې د خپل ایشوز وي هغې داسې نه منله چې موږ لکه ایریرز ختم کړي ني او موږ ته دا دغه شروع کړي. هغې نه پس موږ انشاءالله په خپل طرف نه د ناظم صاحب طرف نه کوششونه شروع کړل چې څونه ایریرز وو د هغې د فنډنګ باره کې. نو موږ لاست منت چې څونه ایریرز وو 2 کروڑ 72 लाख روپۍ پیسکو ته پی کړې چې څومره موږ باندې ایریرز ټول موږ دا ختم کړل.
چې څنګه ختم کړل نو هغه نه پس موږ کار شروع کړو په سټریټ لایټس پر انوویشن باندې. سټریټ لایټس کې بعد لږ خراب شو هغه باندې کار شروع دی ان شاء الله ودین 2-3 ډیز به دا واپس موږ فنکشنل کوو. تاسو د ځکه د ایریرز خبره کوي د ټیمې باندې د فاینانشل برډن خبره کوي چې پیسې ورسره نشته دي نو دا چې تاسو بیا آن کوي دې باندې به اسې ایوریج د میاشتې یا تاسو چې کوم زوړ کم ریکارډ دی څونه خرچه په دې باندې بل راځي؟ سټریټ لایټس خبره تاسو کوي. سټریټ لایټس خو دا جی چې مخکې کم دغه د دې 50-60 هزار روپۍ دا زموږ بل د دې ایکسټرا راځي خو هغه موږ لپاره بیریبل دی. هغه دا خو مثلا موږ ته د دې واټر سپلای د وجه چې دغه اماونټ ډیر هیوج نو هغه موږ نشو پې کولای سو پورې موږ ایریز نو دا کړی ایریز موږ پې کړل د دې چې منتلی دغه دومره نه دی چې هغه موږ مطلب بیا لکه نشو برداشت کولی هغه مینیجبل دی ان شاء الله. نو موږ به کوشش کوو چې دا موږ مستقل بنیاد باندې دا شروع کوو د عوامو ته چې کوم دا یو فیسیلیټي ده چې دا وته سٹارټ شي. صحیح. عبداللہ صاحب د کار پارکینګ خبرې ترځول خو راته دا ووایي چې په دې کې ستاسو د ټیمې د یو افسر ما انټرویو کړی و د کار پارکینګ کې هغه وایي چې هغه بلکې ما ته ښودلی ما خپله ریډ کړی لوکل ګورنمنټ ایکټ 2013 د ټیمې دا جورسډکشن دی چې چېرته کې په تحصیل کې کار پارکینګ اسټیبلیش کیږي که هغه په پرایویټ پراپرټي باندې وي که په ګورنمنټ پراپرټي باندې وي هغه به ټیمې مینیج کوي د یو خاص وخت پورې. دا کار پارکینګ تاسو جوړ کو قانوني تقاضیم پکې په دې پوره کړې بیا په دې باندې اعتراض ولې کیږي؟ دا خو ډېر ښه کوېسچن دی چې دا او دا بار موږ وایو چې دا د تنګي چې کوم دلته عوام دي یا د هغې ریپرزنټیټیو دي د هغې دپاره دا سوچ پکار دی. زه چې کوم دی زه د تنګي نه بهر نه راغلی یم د دې لوکل نیمه دلته چې دا فیسیلیټیز موږ ورکوو د صفایي فیسیلیټي ورکوو د واټر سپلای فیسیلیټي ورکوو یا د سټریټ لایټ فیسیلیټي اوس ان شاء الله ورکوو دې باندې اوبویسلی خرچه راځي. ټي ایم ایز حکومت داسې د هغې پالیسي جوړه کړې چې موږ لا د پروینشل ګورنمنټ طرف نه تنخواګانې یا د دې مینټنس نه راځي دا موږ په خپله ریونیو جنریټ کوو او هغه په عوامو باندې موږ دلته لګوو. اوس په دې کې عوامي نمایندګان دي یا مشران دي د علاقې هغې له دا سوچ پکار دی چې آیا موږ فیسیلیټیز هم غواړو او بار شکایتونه کوو چې یا صفایي مسله ده یا دې سره د تیلو د هیومن ریسورس مسله ده یا د بیلونو نشي ورکولی نو هغه هم دې شکایتونه کوي او هغې نه پس چې کوم ته لیګلی یو رایټ دی چې موږ ټیکس پر راټولو هغې ټول چې کوم فارمیلیټیز پوره کړي دي او هغې نه پس هم دوی بیا وایي چې نه دا تاسو مه کوئ او دا لکه یو قسم مونږ هم حیران یو چې دا ټي ایم ای بیا څنګه چلیږي دا د دې ټي ایم ای دا زموږ ټي ایم ای نه د موږ خو به سبا بل ځای ته لاړ شو او خپله ټي ایم ای دي هغې دغه کوي خرابوي او هغې کمزوري کوي نو دا خو بس هغې له پکار دی چې دی سوچ وکړي چې ان کیس که په دې کې څه قانوني مسلې هغه دې راته ووایي موږ به ته ایکسپلین کوو. تاسو ته څنګه زموږ ټي وار صاحب ایکسپلین کړی دا زه به ته بیا ایکسپلین کوم زموږ لوکل ګورنمنټ ایکټ 2013 انډر دا پروینشل ګورنمنټ موږ د رولز راکړي چې دا تاسو په کار پارکینګ په تحصیل انډر چې څونه کار پارکینګ دا تاسو په جورسډکشن کې دا به تاسو مینیج کوئ. اوس بعضې ټیکسز دا دي چې هغه به کونسل پاس کوي دا الریډي یو موږ ته هغه راغلی دا زموږ جورسډکشن چې موږ دا کوو په نورو تحصیلونو کې کیږي کار پارکینګ تاسو 400 کې تاسو وګورئ 400 کې کار پارکینګ چې کوم دی نو هغه ټي ایم ایز مینیج کوي. د دې تاسو د یو ګاډي 100 روپۍ چارج کوئ؟ ښه جي د موټرسایکل 30 روپۍ او د موټر کار 50 روپۍ جی او دا زما خیال دی چې عام هم دغه دا ریټ دی جی هغه اوبویسلی زموږ دا فورم اوپن دی په دې کې زموږ مشران دي د علاقې مشران دي دغه دي که هغې ته په دې اعتراض دي چې یا دا ریټ زیات دی یا کم دی نو هغه بالکل موږ په دې کې دغه کولی شو موږ سره د راشي خبره در سره وکړي خو دا ویل چې نه دا بالکل موږ نه منو یا نو دا خو د حکومت یو ټیکس دی د حکومت یو دغه دی یو پالیسي ده هغه او اپروفډ او د دې باندې لکه د قانوني دغه ده نو هغې کې یا دا زما په لاس کې نه چې دا زه وایم چې تاسو ووایئ چې زه ختمه کړئ نو زه یې ختمه کړم دا خو په یو طریقه باندې اسټابلیش شوې ده ختمول هم یو خپل طریقې کار دی هغې نه بغیر دا نه ختمېږي. عبدالله صاحب یو سوال په دې کې دا پیدا کېږي چې کله دا کار پارکینګ قانوني طور اسټابلیش شوی دی بیا تاسو د پبلک دباو له وجې نه ختموئ نو آیا تاسو د قانون خلاف ورزي نه کوئ؟ دا جی تاسو ته څنګه ما ووایي چې د څنګه دا ایکټ حکومت پاس کړی دی کابینې بیا نوټیفای کړی دی پروینشل اسمبلی پاس کړی دی بیا کابینټ هغه نوټیفای کړی دی د هغې انډر چې څونه کار پارکینګ دي هغه ټي ایم ایز د هغې جورسډکشن کې وي د هغه ټي ایم ای به هغه مینیج کوي هغې انډر بیا مونږ دلته دا ټیکس لاګو کړی دی ټیکس چې په یو
پالیسي باندې لاګو شي یو رولز انډر لاګو شي بیا د هغې ختمول هم د یو پالیسي د هغې ده نو دا خو پروینشل ګورنمنټ امپلیمنټ کړی دی او پروینشل اسمبلی دا کړی دا یو قانون دی ډېر په غټ لیول باندې دا خو د کونسل ټیکس نه دی چې دلته کونسل دغه وکړي یو کونسل بیا ریوو کړي دا خو د پروینشل اسمبلی ټیکس کړی دی دې لپاره به څه کېږي تاسو ریورس کوئ څه به کېږي نو د ریورس د اوس امپلیمنټ کولو ریورس کېدل خو دا دی چې موږ LCB ته ولیږو او د LCB نه موږ اپروول واخلو او دا پوره ټیکس ختمول چې کوم دی نو هغه خو به پروینشل اسمبلی به دا ټیکس ختموي تاسو د خبرې مقصد دا دی چې پروینشل اسمبلی به په لوکل ګورنمنټ ایکټ 2013 کې په دې سیکشن کې ترمیم کوي هغه به دا خبره کوي چې تاسو کار پارکینګ تاسو جوریسډکشن نه را ختم کوي نو زما خیال چې دا خبره ډېر به لینت یو کمبرسم پروسس وي تاسو هفته ټایم ورکړی دی نو دا به څنګه کېږي دا خو جی بس مونږه چې کوم مشران راغلو کوم زمونږ لوکل ریپرزنټیټیو راغلو هغې په دې باندې اعتراض و مونږ به دا ایډوایس LCB ته ولیږو چې داسې مونږ دلته یو کار پارکینګ اسټابلیش کړی دی خو دلته بعضې د مشران وي چې دا ختم کړي تاسو مونږ له په دې کې ایډوایس راکړي هغې به مونږ له ایډوایس راکړي هغې ایډوایس مطابق به مونږ بیا فردر پروسیډ ایډوایس بدله بیا هم درکوي خو سر بیا هم د قانون خلاف ورزي نه ده قانون وایي چې یو څیز اسټابلیش کړه تاسو یې ختموئ خلاف ورزي نه ده ایز پر لا دغه ایډوایس غواړو کنه چې ایز پر لا کوم ایډوایس یې نه راکړه هغه بیا دغه کو بیا تاسو په یې لیګل اپینین غواړئ اپینین به غواړو چې بالکل صحیح ده عبدالله صاحب د اخیری موضوع طرف ترازو ویل کېږي دا چې په ټیمه کې گھوسٹ ملازمین دي نو حقیقت کې تاسو سره گھوسٹ ملازمین دي کنه دا مسې په ټیمه باندې بې بنیاده الزام دی یاره جی دا خو زه په دې باندې یو کیټګوریک تاسو ته ویل غواړم چې زه کله نه راغلی ما یا ایون زمانه مخکې څوک دا ثبوت کړي دلته ګوسټ امپلوی دی نو بالکل زه دلته ناست یم چې څه قانوني دغه هغه دې وشي خو زه ما نه مخکې اکثر خلک تپوس کوي پوره لیست به زه هغې له ورکړم چې څوک راځي دلته هغې ته به زه خپل لیست ورکړم چې زموږ څونه امپلویز دي کم ځای کې کار کوي دا خبره چې دلته د چا په اوجره کې کار کوي یا د چا په کور کې کار کوي دا بالکل بې بنیاده خبره ده او لکه داسې خبره